ځل چې کوم د بېنظیر روپۍ میلاویږي د دې سره به د ماشومانو وظیفه میلاوي که نه میلاویږي. د دې نه مخکې ما تاسو ته ویلو چې د دې سره د ماشومانو وظیفه نشته. کله چې اولنۍ مرحله شروع شوه نو په هغې کې ما تاسو ته ویلو چې د ماشومانو وظیفه نشته. اوس چې کومه دویمه مرحله شروع کېږي نو په هغې کې به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا به هم میلاویږي. په هغې کې د خیبر پښتونخوا ډېرې ضلعې چې دي هغه شامل شوي دي. یو څو ضلعې دي چې هغه پکې نه دي شامل، هغه په درېیمه مرحله کې چې دی هغه به شاملېږي. خو کم کسان چې خپلې روپۍ رالي نو د هغې سره تاسو ګورئ چې ستاسو د ماشومانو روپۍ راغلي دي که نه دي. که ستاسو د ماشومانو روپۍ راغلي نو هغه به تاسو ته میلاویږي. نو رسید چې دی د دې سره لازم رالی. او کومو کسانو چې د وس نه مخکې کومې روپۍ راغستې په اولنۍ مرحله کې کومو کسانو روپۍ راغستې دي نو هغو له هم پکار دي چې لاړ شي او د خپلو ماشومانو د روپو چې دی تپوس وکړي. ځکه په اولنۍ مرحله کې چې دی د دې سره د ماشومانو روپۍ چې دی دا نه وي. اوس چې دی د ماشومانو روپۍ سره شروع شوي دي. خو که ستاسو ماشومان سکول ته په پابندۍ سره تلي او د هغو ویریفیکیشن شوی، که ویریفیکیشن یې نه شوی سکول ته د هغو ټیم نه تللی د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ټیم چې دی سکول ته نه تللی نو بیا هم ستاسو ماشومان ته چې دی دغه وظیفه نه میلاویږي. نو تاسو په سکول کوم معلومات کوئ چې هغو دا ټیم راغلی دی که نه دی، که ټیم یې درغلی نو تاسو ته بیا دغه د ماشومان وظیفه چې ده دا به هم میلاویږي او 13,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو د 1 جولای نه چې دی دا به شروع کېږي او تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا په ټایم سره راواخلئ.